بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البزاق والمخاط ونحوه فی الثوب. بزاق مخاط دوا جدا جدا سوزونه دي. بزاق ته بصاق هم وایي سواد سره بصاق بصاقه د خلینا چې کوم شی روزي ناغه ته بزاق وایي و د خلینا خو بیا د سوزونه روزي یو د خلینا میان روزي ته موږ دکانې ولاړې دا بزاق دی یو هغه چې هغه د حلق نه روزي نه دا نخامه وایي خراش کې چې کوم دی ته نخامه وایي. دا دیم لفظ دی مخاط وی دی تعلق پو دې سره بزاق مخاط دې باب کې امام بخاری رحم الله ثابتول الله غواړي چې دا سيزونه د بزاق حکم خو جدا دی او د مخاط حکم جدا دی. هغه بدایي چې دا دواړه پاک دي دواړه دی پاک بزاق هم پاک دی او مخاط هم پاک دی لیکن د پاکوالی دا مطلب نہیں چې هر پاک چیز د سړی ځان سره ګدي دا حکمی پاکواله مطلب یې دی یو سړی دی هغه سره موږ کې ولاړ دی بل فرض او کپڑا کې هغه پوز سونګلا نو دا کپڑا لوندا د خپل جیب کې یا خپل باډه د پاسه دی ساتلی شي او ګر شي ساتل لکه ساده سړی په سرکل دی دکانی ورغل یا پوزه بهیږي ول فرض او د پوزه پاک کړه نو آیا شرعاً دا صادر یا دا رومال پلیته او کپاک مدا ثابت ورغواړي دا بل فامه بوزه چې دا خوراک د پاره دی او دا جایز دی او لاندې وډنګ دی په دې خلک علی حدیث بدنام کی چې هغه دا پاک دی دا خو هغه نه وي دا حدیث مفهوم دی. بزاق او مخاط و نحوه یا دغه شانته بل څه یو خواغه یو سیزه چې هغه د کل ما خرج من السبیلین یو شی د انسان د پیشابګانو وزي یا د شانو وزي پیشاب او پاخانه نه خو دواړه مرداري پلی دي خدا باقی سيزونه چې ګمینو د دې کې مسله جدا دي. بزاق او مخاط یا دغه شانته بل څه سیز کله چې دا په کپڑا کې لګیدلی نو څنګه وایي عروه مسور او دارنګ مروان دا مروان دین دا ذکر کی ته صحابی نه دی مروان بن حکم صحابی دی رضی الله تعالی عنہ اگر چې خلک ډېر پروپاګاندا کوي دروغ وي یو جګړه را د بنو عباس او د بنو امیہ ډېر په خانه جاهلیت د زمانه نه شروع ده رسته اتفاق دا شوی دی چې د صحابه کرام یې څخه مشاجرات شروع شوي دي نه په دې بیس نو شروع شوي چې دا بنو امیہ دی او دا بنو عباس دی دې بیس دا غواړو ځکه صحابه کرام دې نه پاک هغه دا نسبی سیز د خپل لاندې کړو دې ته اتفاقیات وي اتفاقی تور دا شو چې بنو عباس او د بنو امیہ په میاس کې اختلاف راغی او اختلاف هغه تاریخ دا سرنګ ورکو چې اوس سیدنا معاویہ اخو پریدا چې هغه تخلق په کوم نظر ګوري یزید تخلق په کوم نظر ګوري مروان بن حکم ته په کوم نظر ګوري بلکې په دې باب کې اهل سنت والجماعت عجیب او غریب حرکتونه کوي. تاسو کده مولانا تقی عثمانی کتاب وګورئ سیدنا معاویہ اور تاریخی حقائق دا غي په اخر کې مروان بارے کې هغه لیکلي دي کم چې مولانا مودودی نه لیکلي دا پروپاګاندا نه متاثر شي خلک بلکې به کې دام لیکلي دي چې حدیث کې دا راځي چې مروان چې کوم دی دا ملعون دی دا قسمه کمزوري خبرې د خلکو نه ولګي دې اصل کې ځان یو ځای سره ټوچین کی اصول لري چې کله سره متعصب شي یو خبرې سره بیا دې محقق نه جوړي تحقیق د لپاره اولین شرط دی چې نه با سړی د خپل رائے د لپاره متعصبي او نه به د بل رائے سره متعصبي. ادا وته
د خبرې تحت گزیږي. اکه تا خپل رائے لا هغه د پاره تعصب کې د بل چا رائے نه تسلیمه داغي مخ کې یا د بل چا رائے بخا مخاطر غلط ثابت ہے نو معافی غواړو ته وار صحیح لیکن محقق ونه دا صفت ډیرو کم خلکو کې موجود ده. زه دوه مثال درکوم تاسو ته چې کله خلکو دغه تعصب کړي نه هغه انجام څه شوی ادواله قرآن کې شته. ستا په خیال ابلیس لعین چې کومو هغه نه پوهیو چې دا الله دا حکم نه منم هغه نه پوهیو څه وکړي تعصب په بنا باندې هغه د سیدنا آدم علیه السلام احترام نه کوي او جیسے خی خلقتنی من نار وخلقته من طین. دیکھیں دوڑا پہلوگان دی داغه د خپل ذات سره تعصب ده خپل رائے د پاره تعصب ده او د بل ذات سره تعصب ده. الله سو ګل داغه نتیجه کې هغه دشمنی خو ښکارا کړه بهشک او داغه تعصب په نتیجه کې آدم علیه السلام داغه دوکې شکار شو. لیکن یو بل عالم جوړ شو د خیر او د شر یو شی جوړ شو دنیا کې دا تعصب شکار شو. په دنیا کې لومبنه قتل چې کوم شی دا هغه تعصب په وجه شي د یو ورور نه قربانی قبول شو د بل نه قبول نه شو نو سوجه وای کنه کنه نعوذ بالله الله ظلم کوي دا یو قبلی د بل نه قبل اوس پکار دا چې چاغه نه قبول شي خپل کوتا ہے ته قتل ناغه رور سره تعصب شروع کو چلاق تلن نک خستارا منظور شو زمانہ منظوریږي زبتا وجنه ناغه ورته جواب کړی چې انما يتقبل الله من المتقین تقوا پیدا غزان کې الله واسطه هم قبول کی. دا دو بنیادی قصې ز کوم نه د پاره چې تاسو په دې پوه شئ چې تعصب با نه د خپل رائے د پاره ساتو او نه د بل چا نظریه سره ساتو. نه نه به تاسو د خبره حقیقت باندې پوهیږئ کنا بالفرض د یو سړي د خپل رائے د پاره تعصبي د به هر سی لوی عالم به اسکالر به هر سر سوي لیکن د محقق نشي وړي. زموږ دې دور کې څومره خلک دي الا من شاء الله دا ټول دې مصیبت کې گرفتار دي. مروان بن حکم مروان دا صحابي دی دا ٹھیک ده چې یو جلیل القدر صحابي یعنی یو ابوبکر صدیق عمر عثمان علی ازان مسئلہ لیکن دے صحابی صحابہ کراموں کے د مراتب مسئلہ بھی بائے صحابہ اعلیٰ مرتبے والی اور بائے صحابہ کرام آغا لوڑا مرتبہ نہ لری کم چداغی اعلیٰ صحابہ لیکن صحابی کا صغیر دے او کا کبیر دے تو قرآن فیصلہ صدا رضی اللہ عنہ تو قرآن فیصلہ دا تو دے بعد کے بعد تو سختے نکار نہیں کہ غسل پکار صحابہ کرامو داغی سرا مینا او محبت دا دا سنت والجماعت علامت کم سڑے چې داغه پزله کې صحابي سره بغض دی یا دشمنی ده نو دا سړی د اسلام سره تعلق نشته. مروان بن حکم سروانی کړو بشک لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لګلې مو رسول الله هغه واپس کړو مو تاسو علمی جایزه کې داغه جواب کته شي کم چې باغوان اعتراض کوي خلک چې مروان پلانی شړلو عثمان واپس راوس سیدنا عثمان ته حلفیه بیان ویل خپل تو بری لیکل دی چې حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کړي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کړي دی خپل کلی دا آیا ز رښتیا صحابه کرام ټول وی چې او جی ته رښتیا تاریخ لګ حدیث مطابق کول بغاړي دا الزام غلط دی چې رسول الله شړل او دوله واپس کو دا یې غنه وجه خلک بیا سیاسی اطراف دمه ده خو بار کې خپل لګي د صحابه کرام سره غل غش مساته کله څه شی مونږ تخکارې شي مثلا مونږ ډېر زله ویل دي صحابه کرامونه دا یختام خو دي چې فلان کی صحابي نه غلط کار شي او راضي او پزان گواہی کوي بس ٹھیک ده ثابت تا خبر مونږ خدا نه وی صحابه کرام معصوم دي معصوم عن الخطا د انبیاء او ذاتی صحابه مبارکه مونږ چې کوم الفاظ وي هغه ته
محفوظ وي. محفوظ دا مطلب نه چې ګناه نه کوي، محفوظ منه چې کداغي نه ګناه اوم شي هغه د خپل ایمان حفاظت کوي، راشي او اقرار وکي او هغه باندې د حد نفاذ شي. نو دې باب کې لږ ډېر احتیاط ضرورت دی. تیر ورځو کې دا کوم چې محرم تیر شوی دی، په دې کې صحابه او بارے کې چې موږ ته نوې معلومات شو، خاص کر د موجوده روافض ته حیران شي. ما سره راي کلیپس دي ما ساتلې ځنس دا غي مونږ پوره کیږي راغی چې هغه په 15 افراد باندې لعنت وي. دعا دا کی چې الله ته درود او سلام ولېږي په محمد او په الله صلی الله علیه وسلم. نبی وای لعنت کې دا په دشمنانو. نبی ای بالخصوص پچا باندې ابا بکر او عمر او عثمان وحفصه وعائشه. دې جنجټ نه روزه دا کوم اهل سنت چې دا پیخيږي نه هغه ته وایي لکه سم شلک صحابه مبارک مسله برباد راغله. نو مروان دې صحابي، مروان بن حکم دې صحابي رضی الله تعالی عنہ کته څه غلطه ښکاری دا یو مناسب جواب وکړ. خدا مګو چې ته د یو کس په حمایت کې مروان بن حکم د صحابیت نو واضح اوس د محدثینو د یو لوی ګروپ په مخ کې هغه صحابي دی. ایو بل سره تا ته خما چې صحابي نه دی. نیټ باندې راغه تصویر پروت دی چې فلان کې صحابي چې کوم دی د دومره مولا پس کولاو کړی شو دی لارو دی یس کې اورو صحابي نه دی خو څنګه هغه دی په شان دی پوه د دې په شان دی ګریم دغه امره سمجھ دیږي پوه ناغه دی را په مخ کړه صحابي نه دا صحابیت اته چا صحابي نه دی بس را دمرا جا سیدنا عثمان مخالفین کو دې دوست نو تعبیر سنم کې دی دا چې سید عائشہ داغه پر سفارش هم کړو سیدنا معاویه دا چې ته دې وجنه خو چې حکم سوته داغه نه بیا وجه لیکل شو دا معلوم کړه سره من هو خدا صحابي نه ده په فیسبوک هم صحابي را چې موږ ډېر بدبخت دي دې باب کې ډېر احتیاط ضرورت دی ډېر احتیاط موږ نه خپل نه مست دی ولې چې کله جایزه چاپ کیږي تاسو لوګو وینئ چې موږ شان ورشا کې شمیري دا ټایپ خلک ریټو غلطه خولې دي بګي چې دا خلک هم صاحب کرام بارګي ته دې معلومات ډېر ناقص دي اوپر پر ځای چې سوي دي ټول قبول کړی دي. الله مدوی سے لیکلی چې نبی سره په زمانه کې صحابو کې اختلافات پیدا شوي د څه شي دا غیر وضاحت نه اختلاف کو دعوات اسلام الحمدلله جميع ولا تفرقوا نه لګي اختلاف ہو درائے چې کوم نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې موجود او رستم موجود او سم موجود او کنه اختلاف نه مراد دغه مشاجرات نه غلط تو صحابه دغه مشاجرات د پیغمبر زمانه کې نشته. اختلاف رائے هو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبرو کې یو رائے د بلبل رائے د بلبل رائے د بلبل رائے اختلاف رائے هو کې فرق نه کوي. او فرق دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او اختلاف رائے شته نو رسول صلی الله علیه وسلم د یو رائے له ترجیح ورکړي بل پرې دي او دا اختلاف خوشته دی. نو عروه عن المسور دار مروان رضی الله عنه دې کوم روایت کوي دا شان رسته بده ول روایت هم کوي کتاب البیع کې وا امام بخاری دا یو حدیث پیش کوي چې تا فلان کې قسم بیع حلال کړی دا حال لای چې رسول الله ته حرام ویلو نو بیا دې ولاړ د مسجد نبوي په دروازه باندې اعلان وکړو د خپل غلطي چې دا مانه غلطي شوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیس چې کوم دې حرام کړو ما ته علم نو نو کده بل فرض فاسق فاجر وی او هغه کوم چې تاریخ لیکل دی نو امام بخاری رحم الله دا حدیث څنګه اخلي خرج النبي صلی الله علیه وسلم زمانہ حدیبیہ فذكر الحديث. بس امام بخاری اشاره کوي دا خیال لا جوړو خلک محدثین کنه بس خبره نیمګړې پرې خره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په زمانہ کې وته فذكر الحديث
نو حدیث بیان کم حدیث مشهور حدیث ته هغه دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روغه کیږي کنه نا مشرکین هم لړشي تماشې لخ او چې کله رسول الله توکانی توکی نو صحابه کرام هغه توکانی سمګه تا نه پریدي بلکې ځان پوری موږي نو زمونږ دیوبندیان بتا دا ته دلیل کې پیش کړ چو وری صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توکلی شوی الله ځان پوری مګلې هغه فلله نن کولته کې دغه خپل مالک را دي لکه قاس الملوک بالحدادی ولګه تبرک بتسلیمو لیکن تبرک د صحابه کرامو نه تبرک د انبیاء علیهم السلام مثلا کې اختلاف د تعلق عقیده سره ده دنه یریګه مته څنګه ویریګه چې دا جسل وګم ایسل مګو رسول الله معصوم ده دا عقیده ده لہذا داغه توکانی کې اوسړې بطور تبرک ځان پرو مګي دې کې اشکال نشته لیکن زما باندې یو ګناهګار بندا داغه توکانی ته ځان پورې مګي نه دې دا کم توک دې تاسو شه هغه نه سیده دا دوه څه نه شان دي نه یعنی معصوم او غیر معصوم کې په فرق نه پوهیږي خلک یو پیر کا سمر وې سړې شو د ملوي سړې چې اسمان توقي دي نو ده غیر معصوم ده نو غیر معصوم ته څنګه معصوم سره برابر ہے تاسو اجتهادي مسله خو نه چې ته قیاسي چې یو دبل پشان دی نو بوساق د نبی کې ایسے اشکال نشته البته د بل چا بوساق داغه تبرک مونږ نه وایي خصوصیت شو وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم نخامه خراش کی لاړی او لاړی نه توکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر پریوته وا پکف د یو سړی داغي چې کله وې توکل نو صحابي وازمه کې ته نه پرې خو دی ودغه خو تبرک هم ده خدای غلط چې کوم شی خلکو پرې خره دلته یو سیاسي دباو چول دی سیاسي دباو داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام او عقیدت سمره ده دا هغه مشرانو کې نه دی چې کافر دی یا مشرک دی نو کې داغه اتباع و داغه نه په تکلیف کې و تخفیف مونږ داغه لال خپل وجود باندې مګو داغه تاثیر ورکولو یعنی مونږ د आवाज نه پریدو او نه مونږ پای خلکو کیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنیاد باندې مونږ دنیایي ګټه حاصلې دې کې داغه سیاسي شی مطلب دی خو مونږ خلک داغه پهلو پریدو باجا داخله توګدان کې توګی کنه هغه ټکا لګا دی ودا رسمه پیش کول لګا او کیږي شي فضلک بها وجهه وجلده ناغه مګ په دی باندې خپل مخ باندې مګل او په خپل جلد باندې مګل دا عقیدت هم ده بشک تبرک هم ده لیکن بنیادی چیز پکې دا غره چې دی پیغمبر د پاره موږ خپل هر څو قربانو موږ یو دوست دی کنه هغه خبره کوي ډېر عجیب خبره کوي هغه وی چې امریکای والو یو پروګرام جوړ کړ چې دا مسلمانان اوس د سنی او د شیعه په د اختلاف باندې اختلاف وشته ته معلوم دی پیدا کړم غوړي دا مخکې نه موجودو خدای اختلاف را هوا ورکول دا د انګريز کار دی د امریکای کار دی د یورپ کار دی صحابه کرامو کوي تاسو نشته چې چا علي سره مینه ډیر چا عثمان سره مینه ډیر نه په وانه شته په دې محدثینو کې شیعان نشته ده امام حاکم شیعه نه ده عبدالرزاق شیعه نه ده خدای خدا قائل نه دا کوم چې خلکو دي تشیع به په خوا ویلې دیتا چې د سیدنا علی سره محبت په مقابله د نور صحابه کرامو کې ډېری ها خدا خو اصل کې مونږ وایي دا حب علی نه دی بلکې بغض معاویه دی اوس خبره ده اوس کوم شی دی هغه حب محبین علی نه دی هغه باغزین دی سیدنا معاویه زګه دی کې فرق راغی اختلاف مخکې نه موجود دا کوم روټس چې په پاکستان کې هندستان کې د دې مجلس اعزاء لپاره مجالس دا چا ورغلي دي انګريز کله کار کړل دا روټس د هغه وخت مقرر دي 47 نو وخت کې
چې دا جلوس په پرې لار دي دلته ختمېږي. د دې مطلب څه هغه کوم چې اوس نتایج راوځي. مقصد دا چې دا خلک د سنیانو په دې میاس کې ورځي او دي صحابه کرام ته کافر وي. د صحابه خل سنی چې کله ووري چې خدای صحابي ته کافر وي نو دی بسل کی سره د عمل وی کوي نه نتایج هغه روباسي بس. په مونږ کې راو خیرته نه راځي. مونږ خپل دشمن نه پیژنو. بارګه د اختلافات د مخ کې نه موجودو. هغه ویل چې دی له هوا به ورکو فائدہ ته اخلو. ودلته کې هغه ته پنجاب هغه یو سړی او هغه ورانه وګا اسلام کې قرآن او حدیث کې یا د اجماع د امت کې چې د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حتی کون کې لپاره کوم سزا د قتل هغه دا کله قانون وېګا نه پنجاب هغه سلمان تاثیر نو چلو شو قادریو لګي نو بس هغه داغی داغی ایٹم بم نه پن راہ کا دا پاگا زمانہ کی شوی اللہ ہر زمانہ کے سکار دا سیو کی دخل با کما زمانہ کی چی دی دا ہم لمن پا منگ برپور کو لگا نا دا کا واقع وشو دی واقع سر خلق پوشو جو ہو یو ذات دا سشتے جدا خلق پائے باندے متفق کی اور ذات دا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دے بات کے احتیاط ضرورت ہے تاکہ چې زموږ خلک جذباتی خبرې کوي جذبات او کاردانه ده. دوبار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او عقیدت تمره ده محبت تمره ده ته تبرک مقایلی او بلغه سیاسی فائدہ ته اخلي چې د کفار ته پته ولګي چې مونږه په پیغمبر باندې څومره زیات ماین یو. فدلک بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن یوسف مونږ حدیث بیان کړل دی محمد بن یوسف او محمد بن یوسف تا حدیث بیان کړل دی سفیان. سفیان سو کې دی شي سفیان سوری کې دی شي او کنا سفیان ابن عیینہ کې دی شي. سفیان محمد بن یوسف سفیان دلتا سوری دیکھ و سفیان هو الثوری سفیان سوری دیکھ. اگر حدیث بیانی دا حمید نا اگر حدیث بیانی دا انس نا اگر وی چی بزقن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہی بزقا تکانی تکلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہی پخپلا کپڑگی کپڑگی تکلل رستو ویندل مندل نه دي ثابت او نه دا ثابت چې مونږ وسره پرې خره. نو دلیل لري چې کستا چې ټوخه مخه درشي مونږ کې ولاړې او تاسو سره سو فالتو کپڑا تاسو سره فالتو دا مطلب چې ساده په سر کړه دی فرض. نو دا یو طرف راواله او ګن پای کې واچو په ځای دی چې ته بیا بیا بق بق جوړ کړی باندې خلک ګوري جماعت کې نو دې اخراج کراغلی او کوي فرق راوي واسه په دغه کې واچو چې بیغه مشي ده د دې اجازهتوم کې دی چې ته یو دلې د جیب نه رومال روباسه وزر ده اې کې واچو هغه بیا جیب کې کېدو. کله بدا هم او چې بل فرض د شګوځي مخکې رسول حدیث وایي تاسو چې صحابه کرام بعد خپلې غسخ په دلاندې دکان ته کړل. نه څه مطلب چې به کارپټ هم تو کا دا چې شګو میدان ټیک دالته کول شي یا اسه میدان دی نالتم کول شي. دا مطلب چې هغه سیس ته دلته کې کارپټ باندې تو کړه پاسه خبره کا نظافت هم څه شي ده کنه. طوله ابن ابي مريم ابن ابي مريم دا حدیث ډېر وی بیان کړل دی. ابن ابي مريم څوک دی؟ سعید بن حکم مصری نوم دی دا تر امام بخاری استاد دی اور دی منسوب دی خپل نگته. قال اخبرنا يحيى بن ايوب حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نا همدا خبره اوریدلې. پدې کې تاسو ول حدیث هو دی او نه پکې
بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبه، دا به کې حدیث ده، حدیث فعلی ده، حدیث فعلی ده، قولی نه ده. نو دې مطلب دا یې ته خامخا خپل کپڑے څخه بل فرض صادر نه او کمیس لمن راواله پای وای تا خلاص پاک لګ بیا وای چې حدیث کې راغلی چې پیسو به ضرورت وینو ټیک ته سړیو کی خو چې کله منځ شي بیا لړ شي ځان صفا کی یعنی اهمیت ته مونږ وګورو چې د منځ دوران کې زس چلو کوم تو دا سے حرکت ته سړی نه گئی چې انسان دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت پنوم باندې نور نو حرکتونو کی بارګه دې ده کې فیض الواری کی لیکلی دی شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ چې حدیثو کې خدا ثابت تا چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بزاق استعمال کړل دي خپل وجود باندې لګولې توکانی بیا وی چې دینه بعض خلقو استدلال کړي د فضلات النبی صلی الله علیه وسلم د پاکوالی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلات چې ګندي واړه بول او لوی بول اره پاک شي بیا وی چې بعض خلقو نسبت کړي د خبره ائمه اربعه بیا وی چې ما د هیڅ امام نه ته قول نه ویل د هیڅ امام دا قول نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشاب یا دغه پاخانه دی پاکي چې د امام قول نه دا د خلکو د عقیدت په بنا باندې ویل عقیدت جدا شي او بیا عقیدت جدا شي مونږ ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرک مونږ قائل شو خو پس شي باندې په حدیث کې دکانو ذکر راغله کدا قیاسی مسله وې نو مونږ وې چې د نور فضلات ته قائل شو د امام بخاری رحمه الله ته انداز نم دا معلومیږي چې د فضلات د انبیاء علیهم السلام پاک نه غني دې باب کې کم چې د صوفیا او قوال دا پرې ده غلط دي بلا دلیل دي دا اکثر صوفیا او قول له چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلات پاک دي دا پیشاب او پاخانه پاک دي دا صوفیا او قول له مذاهب اربعه کې اکثر مقلدین ټول لا وایي البته دا ائمه نه د نقل ثابت نه ده نه د امام شافعی ویلي دي نه امام احمد ویلي دي نه امام مالک ویلي دي او نه امام ابو حنیفه ویلي کدی وی ته د طهارت د چا په وینا نه ثابتي علمی خبره وګو د عقیدت خبره ونه کو ته د اساس پاک ته نه غیر پر وخت قطعی دلیل وګاره قطعی دلیل چې نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ده هغه چې وکړه پیشاب او پاخانه وکړل نو داس وکاو کې به نه کو نو کدا پاک وی بل فرض نو هر وخت دا د څه تکلیف څه لګي کم سے کم په عمر کې یو ځل خو د جواز پته ورکړي چې زه یې نه داس نو کوم زموږه سم پاک دا علماء دیوبند مجیباجی بخلق نه بدېږي احسن الفتاوی کې د دې د پاکوالی قول لیکل دی دا جواب ما لیکل دی چا شیم دی جواب عقیدت جدا چیز ده او عقیدت جدا چیز وی ته دې د پارا د یو قطعی نص ضرورت ده په دې باب کې چې کوم حدیث پیش کیږي تبلیغی نصاب کې لګري تاسو یوازې غیمه په مخه غوي چې تبلیغیان دا وی دا غینه وی یوازې دا مذاهب اربعه مسله یعنی څومره مقلدین چې دي ټول د قائل دي چې فضلات د انبیاء علیهم السلام پاک دي دلته کې مصیبت دا شي ما یو سیمینار کې نو پایږي ما د امام رازی رحم الله قول کذبات ابراهیم بارکه وي چې هغه وی چې پځای دی چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د کذب نسبت کو نو خدای چې دی راویان ته د کذب نسبت کو مولا مودودی هم انسانو هغه یې ګندل راخه تعویل لګا هغه ځان ته منسوب کړ خلکو غار غار کړ چورته کافر وي چورته مشرک وي چورته منکر دي زوی اوس که زه خو له چې یاره دا امام رازی لیکلي د شیخ چې دا مسله بیان نه خدا زموږ د متأخرین ټولو کې دا شیشته چې دی پردیش علم راخلی
هغه باندې خپل نوم خېږي چې دا زما کمال ده. نو که صحیح نو ټیک ده، او چې غلط شي بیا راګیر شي سره. نو ما سیمینار کې دا وایي چې مولانا مودودی منکر حدیث هی بالفرض نجاح امام رازی منکر حدیث کہ چاغم دے حدیث کی تعویل نه کړي بلکې تقلید کړي. او دا ډول غریبان محدثین نه دي چې پوهیږي نه په خبره باندې چې کله مونږه د حدیث د راویانو ته کذاب وایو نو بیا باندې هر روایت موضوعي ایو خو به نه موضوع ده. دغه غلطی ده غلا امام رازی دا فن نه ده، دا مولانا مودودی فن نه ده چې فن نه غریبان وړاندې خبره. چې کله زه دا وایم چې دا راوي کذاب دی او په ځای دی چې زه د پیغمبر ته د کذب نسبت کوم او رواتو ته وکم، نه یو راوي نه دی که هغه صحابه پوهېدل شي نو صحابي ته مونږ کذاب وایو. دا د غیر محتاطو خلکو خبرې، دا بې تجربه کاری د وجې شي. دې پورې خلک مذاق نه وړوي، بس دې کې طریقه ده چې دا غلطي ده وایي ځانو پرېږده بس. او زمونږ چې څومره د نورو خلکو سره کم تعلق دی هغه معاندانه دی. عربیه زمونږ معاندانه ده او د هغې د وجې نه مونږ یو بل سره نږدې کېږو نه. تبلیغات چې دا وایي چې ستاسو په کتاب کې دا لیکي دا بل چا نه یې لیکلي، دا نه یې دشمنانو کتل هم. اوس ته به څه دلیل پیش کوې؟ په دې خو هر څوک نه پوهېږي چې دا د عقیدې مسله ده، دا قطعي نس غواړي. او ورته دا فلانی عالم وایي فلانی وایي فلانی وایي، ته به سټ ښکته کړې چې ډېر خلک وایي. خدای سوزونو کې دا یو قسمو په مخه وجې ویلي دا د مذاهب اربعه د ټولو مقلدینو رایه ده. البته د ائمو نه په دې کې څه ثبوت نشته. دا خبره چې ته هینډل کړې ودا څه کې چونکه قرآن او حدیث کې دا څه نشته چې پیغمبر مستثنا کړي د موز نه، د موز په دوران کې د اودس کول نه، د غسل نه. لہذا مونږ حدیث زونو د حلت یا د پاکوالي قائل نه یو. دا زموږ علمي خبره شو. بیا دې سره مونږ دا اضافه موږ چې مونږ د شیخ الحدیث صاحب نه خفه یو، مولا زکریا نه، چې د پوهې باوجود غلطي کوي. ته خو محدث دی که دا دیم محدث دی ورته وایي نه، دیم محدث دی، باقاعده محدث. تاسو دا کتابونه وګورئ چې لامع الدراري کې هغه څه لیکلي دي د صحیح بخاري شرح کې، بشمیره کتابونو کې. ټیک ده چې سره موږ اختلاف کو یا د علمي مستوا د هغې دومره نه ده څومره چې پکار ده، لیکن بهر کې دی محدث ہو کے هغه دا لیکي چې هغه د وینې ذکر کوي چې فلان کی صحابی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا اسکل. بیا بطور فیض لکھی کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا پاخانہ اور پیشاب سب کچھ پاک ہے. لیکن اس وینے اور پاخانے اور پیشاب میں کسی کا فرق دے پائی دے نہ پوئی. پاخانہ اور پیشاب کو لار جدا رہا اور وینے لار جدا رہا. دا د پوهې باوجود چې سړی غلط شي که نه هغه بیا سم غورځېږي. پاخانه او پیشاب چې کوم دي دا حرام قطعي دي او وینه چې کوم ده حرام قطعي نه ده، نجس ده. اوس قیاس دا چې څنګه وینه نجس ده نو دارنګې پاخانه او پیشاب نجس دي. څنګه چې پاخانه او پیشاب نجس دي نو وینه هم دغه شان نجس ده. بیا پکار داسې و کار یې الټه کوی. دې نه دا مثلا نه ثابتېږي ځکه چې دې کې د بوساق ذکر شته دی، د بوزاق او د مخاط، لیکن د پاخانه او د پیشاب ذکر امام بخاری نه دی کړی او د خپل نه متن نه کوي. اما چې تا ته څه ووایي دا ټول فیض الباري کې دلته لیکلي دي. باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر. په نبیذ باندې احناف یو دس جایز دی. تاسو ټول 60 خدای کې چاو دي دا عجیبه مسلک دی. تاله یو سړی یو ګلاس جوس درکې نو تاسو کې کنه اوسه به دا مونږ باندې غلطه ډېره موږ شکارو. بیا موږ د نبی زمانه زده کوي نبی څه دوی او دا کوم حدیث چې دا استدلال دی نه کې دا نه چې ته جوس وباسه نه پای به ودس کې غلط پیجن غلو دا او دا درس نظامی ولا غلطی ده. احناف کې یو حنفی عالم دی هغه قاضی خان وایي. قاضی خان
شپه نوزه حاشیه کې اوسه دا لیکلي دي نوزه حاشیه لیکن نبی وضاحت یې کړی دی. دې کې لیکلي قاضي خان دا د امام فخر الدین حسن بن منصور اوزجندی کتاب دی. دا 295 ہجری کې مړ دی. مخکنه سره دی فتاوا قاضي خان. دا زما لاس کې کوم کړه دا فتاوا علمگیری وایي. پښپک دل لګی دا فتاوا علمگیری. د دې پړمبنو دریو جلدونو باندې فتاوا قاضي خان لګیدل دی غاړه باندې. او د اخري دریو جلدونو باندې فتاوا بزازیه لګیدل. دا درې کتابونه دي اصل کې. فتاوا بزازیه، فتاوا قاضي خان او فتاوا علمگیریه. عالمگیر چونکہ دا ہندو دغه ته فتاوا هندیه هم وایي. دا دغه وخت چې څومره علما وو دا غي ټول یو مشترکه کاوش ده. هند کې چونکہ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک خلقو قبول کړو. هغه وخت کې حدیث نو په دې وجه په دې کې څومره مسائل دي دا غي ټول تعلق مسلک د احناف سره ده. صاحب نه ده یو علاقه کې حدیث کې وغي حدیث فقہ جوړ کړو بس ٹھیک ده. د جزوی نه مسائل لپاره وته څه شی جوړای کا کاله دې ستوبیو کاغذو تکتا ته وسړی دا وایي چې بھائی نن مونږه د یو انسان وینا بل انسان لور کولی شو ته وسه چاو کنه کته چې او نوم په دلیل کورو استاد اوم د اجتهاد دی کته چې نه دا نه چا کوي چې او ورکولی شو دا او ورکولی شو دا اجتهاد دی دا دلیل غواړي. او کوي چې نام نشو ورکولې ته دا اجتهاد دی دا هم دلیل غواړي. خبره مجتهدن فی شو چې کما علاقه کې د چا زوري بردائی قانون چلےږي. په دې کتاب کې فائدہ دارا چې دا دغه زمانه څومره مسائل دي اټول دی کېشته دا عیب نه دی دا کمال دی چې یو صحیح حل مونږه تلاش کو یو دینی حل. دا سره مونږ ته لګي چې وضو بالنبی څه شری ول تا ته نبی تعریف کوي. دا د امام طحاوی نه مخکره ځکه ما د مخکره واس دی لګي چې لا يجوز التوضؤ بشيء من الاشربه ولا بغيرها من المائعات نحو الخل الا نبيذ التمر. د سکلو چې کوم سيزونه ای مایع سيزونه او دوبو نه راوي لکه سرکا په دې باندې داس جایز نه. البته د کجورو چې کوم نبیز ده نه پاره باندې او داس جایز ده. در چا قول له عند عدم الماء المطلق في قول ابي حنيفه الاول. احنا هم مسلک زګه د امام ابو حنیفه په دې باب کې دوه اقوال دي. یو دا غړم باندې قول له ناغه بویل چې کله ماء مطلق نه ماء مطلق هغه ته وي چې کومه عامه وبدي مونږه عامه وبو کومه چې ملاوي کاغه دریابي او کاغه باران او کاغه پمپ تیار شي چې کو چې عامه وبدي د ماء مطلق وي ناوي چې کله عامه وبنئ ماء مطلق نه نو نبیز د تمر باندې او داس جائز ده. دا غړم باندې قول بیاوی چې کله تا سره ما تمر وی نبیز د تمر وی نو وجوده بمنع التيمم. د تمر تمیز نبیز تا سره شته د کجورو نبیز ته او نور یو بنشته نه ته تیمم نه کوي. دا ما ابو حنیفه په خانه مذهب ده. وتفسير النبیز د نبیز تفسیر سره ان يلقى التمر في الماء پډې روبو کې یو کجوره بوا چولی جوس نه دی دا موږ ته شربت معنا ګورا نبی موږ به سوال عجیب کوو چې دا پورا کما کول نه په شربت باندې خلک وځو نه کوي پاک دي کنه فرق نه ورته فقہ خدا کا چې پاک بیا فرق نه ورته نه تعارف غلط ولا دی. ان يلقى التمر في الماء په وګو کې یو کجوره ور واچي دا عربو یو مزاجو ابو داود حدیث کې وتا د معلومي جگہ
د عربو اوبو تروې دي دی چې وکله مشک ډک نه پایږي وي یو کجوره دوه ور واچولې او روغې کجورې دي نه یو پایږي خوان پرې خو نو دا هغه مزاج کې ولا خوان کې بلک فرق راغی دا ته نبی زوی ما چې دا غلا یو شور کوله دا څنګه دی احنا هو مطلب مسلک دی غلط خلکو بیان کړه احنا هو مسلک نه ایل قطمر فی الماء فیاخذ الماء حلاوته نو بس وبو کې دا صرف میټاس راشي دا د نبی زوی ولا يصير ثخينا ولا سكرا او ولا مسكرا آئے وقت دا کلکی نا او مسکرم نہیں کہ نشہ نہ پیدا گئی فین کان سکرن کدیر سکر جوڑشی نشہ دے جوڑشی نو لا یحل شربه ولا یجوز به التوضؤ نہ رسکل جائز دی او نو پدے او دس جائز دے نا ہو مسئلہ تو معلوم شو اے نبی زاغه ته وی چې هغه د سرکی نه پورته ای هغه نشہ نہ پیدا کړي نشہ نہ پیدا کړي بیا سو یو ورپسې وعلى قول ابي يوسف يتيمم ولا يتوضا بنبيذ التمر امام ابو یوسف قول لاره چې تیمم دیو کی او په نبیذ دی او دس نه گئی استاد یو سو یو شاګرد بل سوې اتیادی مسله شو بیا وی چې وهو قول ابي حنیفه الاخر دا د امام ابو حنیفه رستنه قول له یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله قول لاره چې په نبیذ التمر باندې او دس جائز نه ده درسی کتابونو کې څه لیکلي ته پیدا کوله دا امام ابو حنیفه مسلک دی خپل او ما دنه زکه او تاسو خو چې ډېر مخکې مړ ته هاوی نه مخکې مړ انا هو مذهب دار ہے دا یو جدا سیز ہے خلق شروع کړي دی کتاب کې لیکل دے نبیذ التمر بارکی امام طحاوی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار کی پورا بحث کی جلدیول کے صفحہ 95-96 قال ابو جعفر دے امام طحاوی کو نیت دیوی ذهب قوم الى ان من لم يجد الا نبيذ التمر في سفره توضا به تو یو قوم رائے دارا چې کله یو سړی سفر کی وی او صرف نبیذ تمر ورسره تمر پدې وایو چې په بل څه ورې نه وی قائل یدا د انګورو بو بل فرض واچولې په ساده وبو کې احناف مذهب نه دي کنه په دې وس دا نبیذ نه دي دا نبیذ قائل دي نبیذ ویلې هغه وبو ته شي چې پای کې کجورا جوړ شي سفر کی نور وبنشتره مگر نبیذ التمر متوضا به پدې باودس کی واحتجوا فی ذلک بهذه الاثار دیرا پاس دلائل بیان نہیں وممن ذهب الى ذلك ابو حنیفه رضی اللہ عنہ اور دا امام ابو حنیفه رضی اللہ عنہ قول رحم اللہ نے رضی اللہ عنہ سکندل ہونے دی کنه الله دې رضا شي بس تاسو سره وی ته الله رضا شي ها مته صحابي شوي دا جاهل اهل سنت طریقہ دا چې یو صحابه پورې خاص دي چې خاص صحابي ته جمع رضی الله عنه او خپل عقیده ذکر کو چې الله راغی نه رضا ده عام انسان ته جوای نه غته دعای کلمه کو یو دعا وی یو خبر وی صحابي بارے کې چې مونږ وایو نه خبر ده چې الله راغنا رضا ده او عام انسان بارے کې چې وایو نه دعای لکه رحمه الله سمانا الله پر رحم کړي الله دې پر رحم وکړي رضی الله عنه ودا مطلب دا مطلب نه یته صحابي ته ورسه چې دا جی احناف امام ونی په صحابي غني ذکر رضی الله عنه وي ته جهالم وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا يتوضأ بنبيذ التمر نور ائمه خلاف کړي راغي وي ته تمر په نبیذ جائز نه دی او امام لم غیره تیمم او چا سره چې نبیذ وي او تیمم کوي ولا يتوضأ به وممن ذهب الى هذا القول ابو يوسف تر امام ابو يوسف قول امام ابو يوسف کافر شي چې خپل استاد سره اختلاف وکړي
ها جی دا همونږ خیو خلکو ته که نه خو اول خو اختلاف شته دی که نه اول اختلاف شته دی ځکه آخري قول دغه دی بیا که اختلاف نه بیا ورته آخري قول نه وي نه خو اختلاف ساتلی هم نه شي که ته اختلاف خپل ښکاره کړې استاد به تا ته ګستاخ وایي بېادبه به درته وایي بلکې ټوله معاشره به تا ته بېادبه وایي وقد اجمع العلماء ان نبيذ التمر اذا كان موجودا في حال وجود الماء انه لا يتوضا به لانه ليس بماء. مستحقیق ورخ تحقیق دارے چې اجماع د علماء دارا چې نبیذ د تمر که چا سره موجود وي اگر چې نور وبني په دې باندې نشي کولای دغه دا وبني دي نبیذ ورته ولې وبني دي نبیذ ورته په دې وجہ چې دا خالص وبو نه دي. فلما كان خارجا من حكم المياه کله چې دا د اوبو د حکم نه وتی دي فی حال وجود الماء چې کله وبوي نو ته په نبیذ باندې اودس کې نه کوي ولې اوبه نه غني اوبه نه غني او چې کله اوبه نه نو بیا اوبه نه دي ځکه د اوبو په موجودګۍ کې هم دا اوبه نه دي که اوبه نو نبیذ اوبه نه دي نو لہذا د عقلی استدلال نه چې اوبه موجود وي نو نبیذ اوبه نه دي لہذا چې اوبه نشته نو نبیذ اوبه نه دي نو څنګه چې دا هغه وخت کې په اودس نه کې د اوس په نه کې كان كذلك وفي حال عدم الماء. وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضي بنبيذ التمر عبد الله بن مسعود چې کوم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبیذ د تمر باندې اودس کو هغه حدیث ته خیم هغه حدیث سره نبی داؤد کې لیکل دی سنن ابي داؤد باب الوضوء بالنبيذ ده باب مستقل. عن حناد وسليمان بن داود العتقي قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد رضي الله عنه مسعود. شريك وی دا ابو فزارة نقل کی هغه تاسو خبره مکوئ دا ابو فزارة نقل کی هغه دا ابو زید نه کی هغه نقل کی دا عبد الله بن مسعود نه عبد الله بن مسعود سوئی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن رسول الله تعالی ليلة الجن کی ویلو یو سو شپې دي چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنات سره ملاقات کړو موږ چې ټول حدیث جمع کو دا شپږ موقع دي یو موقع د صحیح مسلم روایت کړه او ترمذی روایت کې سورۃ الاحقاف تفسیر کې ذکر گئی ہے دا په مکه مکرمه کې وړه په خوانه ده دیمه موقع هغه مکه مکرمه کې وا او حجون چې کوم غار ده مکه مکرمه کې تالته یو دریم ځل هغه کانت اعلی مکه هغه مکه کې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې غرونو کې پټ شو تله ولته او سلورم دا مدینه منوره کې وا بقیع الغرقد کې وا دا لومبه چې پرې دې دویما او دریما سلورما د موقو کې سیدنا ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پنځمه موقع د مدینه منوره نه بهر وا او په کې سیدنا زبیر بن عوام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او شپږمه موقع دا سبب بعد سفرونو کې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سیدنا بلال بن حارث پای کې موجود شپږ موقع دا سره غلي چغیت لیلۃ الجن وی لیال الجن یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې یوازې پیریان سره مخاطب وو اسه خو عام مجالس کې پیغمبر پیریان نه استو پیغمبر صحابه کرامو ته دین بیانې ته پیریان نه استوي اگر چې احکاری نه دا شپږ موقع داسري چې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام نشته او په غنټو غنټو لګیا دی غي سره وغي ته دین بیانې شپږ موقع دي خدا کوم حدیث چې مونږ وایو شریک د ابو فزارہ نه د ابو زید نه د عبد الله بن مسعود نه عبد الله بن مسعود دې سره په دې اخري دریو موقع کې و یعنی دویما دریما سلورما کې و هغه ثابت ته چې و خو دې حدیث کې کلام دی
ان النبي صلی الله علیه وسلم قالوا ليله الجن تو جنات و پشپا رسول اللہ تو ویل ما فی اداوت گا ستارے مشکیزہ کی لوخ کی صریف یا اگر آتا ویل ما آتا ویل چے نبیز دے نما تا ویل چے تمرتن طیبتن و مان طہور تا کو پاکی کجوری دے و پاکی اوبو دی بس پختانم ہوئی گا نا چے پاک تماکو دی و پاکی گرا دا بس بس پاک نشا دا و خابرو نشا دا اور دیتا نو گوری چے قرآن سوئی قرآن وی چے ولا تلقو بے ایدیکم الی التہلکہ خپل ځان په خپل ہلاکت ته مغورځوه د سوار چې څوکۍ د هغې د خولې کینسر پیدا کېږي او د هغې د کولمو هم کینسر پیدا کېږي نو ځان په خپله وجني او بیا استدلال په دې طریقه کوي دا یو سړی د شراب څکي نو بیا هغه هم صحیح کوي که نه نعوذ بالله من ذلک چې پاک انګور دی ما د پاکې اوبه وباسلې بس څه ګناه مې کړه جوش مې ورکړی کم ځای کې چې د عقل دخل راشي کنه دا قسمه کفریات خلق کوي شریعت کې خلق عقل نه چلی دا غیر بے ضایع عقل چلے دیکھیے اتباع پکاری حلال حرام کې به اتباع کې عقل بنه جنگه په ناقل چې جنگه دا مصیبتونه جوړیږي دا تمرتن طیبتن و ماء طهور ته دې نه خلک استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه دا وس کړي او په دې او داس کو ځکه هغه سوي په وبو کې دنه یو دوه کې جوړي دي دې روایت کې چې کوم پروات راځي لومبنه راوي په دې کې شریک ته کې شریک دی شریک کړه شریک نه ورنه نه شریک بن عبد الله النخعی کوفی قاضی دی صدوق یخطئ کثیرا رښتینه خدای لیکن د ډېر خطا شکار کیږي کم سره چې ډېر خطا شکاري نو هغه ته محدثین ضعیف وایي یو خلق لگ خطا کی یو غرصب خطا کی خو یو دا سے خطاوی چی اگر کثیر ہوئی ناگر راوی ضعیف ہوئی بلد آچے تغیر حفظہو منذو ولی القضاء بالکوفہ چکر دے کوفہ کے قاضی شو جج شو نبی حافظہ متغیر شو نظوف دوئے موجدہ کم لالا نو خسر او کان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اهل البدع پنځیریان بڑے خوفی کا نا ذکر چې عادل او فاضل او عابد او شدید او په اهل بدع باندې بدعتیان ډېر سخت مخالف دي ټیک دا به ښه اوصاف دي لیکن یو په دې کې دا کمزوري ده د حدیث لحاظ سره چې دا حافظه کمزوري شوی ده لہذا راوی چې کم دی شریک دی خو ضعیف شو دا ابو فضارم ډېر تکړه نه دی خو البته دا اول ابو زید چې کم دی کم چې راوی دی ابو زید دته مخزومی وایي ابو زید مخزومی دا مولا دی د عمر بن حریث دا مجهول دی دا حدیث زو حسن دا مجهول دی مجهول کم راوی دی مجهول آغه راوی ته وای چې هغه تمون مستور وایو مستور چا ته وای چې داغه نه نقل کوونکې یو یا دو راوی نه خدای مستور دی دا سره روایت ضعیف وي یو مجهول العین وی او یو مجهول العدالت وی نو ده مجهول العین ده لکه دنه یو راوی نقل کوي بس نو کم استاد چې یو راوی داغه بس دا قابل قبول نه ده خدا حدیث خو ضعیف ده دا کم چې احناف او فقها پیش کو دا حدیث ضعیف ده دا کلام په دې باندې امام طحاوی منتقل ده چې وا حدیث ابن مسعود الذي فيه التوزي بنبيذ التمر انما فيه فلان فلان بیا دی وی په دې کې چې دا حدیث چې کوم دی دا کمزور ده فلو ثبت هذا الاثر ان النبيذ مما يجوز التوزي به في الامصار البوادي ثبتان يجوز التوزي به في حال وجود ما في حال النبي بیا راوی چې فلما اجمع ولا ترك ذلك دته وی على سبيل التسليم حدیث صحیح ده حدیث صحیح ده لیکن امت پر باندې عمل پر خودل تو امت اجماع سره دې په خلاف کې
خلاف دا چې د امت اجماع دا چې په نبیذ التمر باندې اودس جائز نه ده. دا بحث دے گئی آخر کی لگی کہ فثبت بذالک انه لا يجوز التوضی به فی حال من الاحوال. ثابت ادا شوا چې په هیڅ حال کې په نبیذ باندې اودس جائز نه ده. وهو قول ابي يوسف، او دا د امام ابو یوسف قول له، وهو النظر عندنا، او زمون پنیز اصل نظریه هم نکړه. او هغه مسلک څه شو؟ ناجائز ده. او دغه کې فتاوا قاضی خان کې دا لیکلو چې امام ابو حنیفه خپل لومبه قول پر خودل. امام ابو حنیفه رجوع کړی دا، یعنی هغه په نبیذ باندې دا اودس جواز قائل نه دی. نو لہذا درسی کتابونه چې څوک پڑھاوي ناغه د شاګردانو ته خي چې دا د خلکو واسه یہ تو بٹمار ہوئی اسی گپے لگو لے، یعنی معلومات ناقص تھی، معلومات ناقص تھی. دا علاقے کی کہ انسان سره دا کتابونه نه دا یې بس اسه هر سړی پوهه توري زلوارم نه په پوهه تورو سره نه لورګي تر کومه چې انسان لا کرتب نه ورګي. دا یې بدل جو کتاب مالا چا کې تحفه ګرا کې دا تحفه ابراهیمیه ولا وګوره، لیکن ما یې صوفیاو کتابونه په ما وګوره. دا مولانا دوسمت قنداری کتاب ده، چانه چې مولانا سیدی رحمه الله بیات ده. نو ما ته چې ولې دا وایي چې موږ نو ما ته چې ګورې یو د اصولي تصوف ته یو د علم حدیث ده، صوفي په حدیث نه وایي. او دا وګه سلانجرا شي زما مزاج بدل لګ به ودا اوس کې دې ګستاخی کې خامخا راځي. اچھا مالا سے راوړو پکې یو فصل راوته کې لیکلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګوئی د امام ابو حنیفه مبارک نو په کې موضوع حدیث لیکلو چې یکون فی امتی رجل یقال ابو سراج امتی والا حدیث نو ما دې یال له اوس لکه استافیل خو تصوف ته کانته حدیث سره منډه چې سره صوفي دی بازار صوفي هیګا یو سره محدث ته محدث یو سره مفسر دی تفسیر بیانې وہ تو پردی کور تصل وردائیں گے، ہم پردی کور وردائیں گے سو کوئی ہوئے دی کہ مسئلہ دا جو ترکے ہو پتا سر پیو فن پورا معلومات نہیں نو باید سے سڑے خاموش نستے. باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر وکرہہ الحسن وابو العالیہ. حسن مراد حسن بصری دے، حسن بصری دا مکروہ گنو، ابو العالیہ الریاحی اب ہم دا مکروہ گنو. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. عطاء سوک دے، عطاء بن ابی رواح په شکل کې انسان خرابې دی کنه نو عطاء ولټول ناکار انسان دی، غیر بد شکل ہو، لیکن دا د امام ابو حنیفه استاد او ډېر جلیل القدر فقیه دی، دومره جلیل القدر فقیه چې انسان سوچ نشي کولی. عمراء او بادشاہوں ته ودی چې کوم واعظ کو هغه شان بلا څوک پیدا کیږي چې کوي واه په دو ټوک خبر او بالکل هغه صارم المسلول چې ورته وایي کړه برهنا تلوار دې سړي کې کمال لګاو. عطا بن ابي رواح دا غره راځي چې التيمم الی احب الی مل وضوء بالنبیذ واللبن. تیمم مونږ ته زیات پسندیده ده دا او دسنا چې په نبیذ یا په پيو کلیش عذر وقت کم مگو تیمم چی اجازت درکی عذر شکا کہ پے موجود دی یا نبیز موجود دے ادھر امام ابو حنیفه استاد دے قبل جائز نہ کرن دا یہ تو علمی اختلاف ہوئی دا خون گئی ومنگا دے اختلاف سره دلتا کہ مینا او عداوت تڑو اصل مسئلہ دا رضان لرکے چکایتا مسئلے سرا مینا او عداوت تڑو وستا مسئلہ کہتے شیپا دے کتا پھر قواریت تلڑے قال خراب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. ہر آغا شراب سکاکتا ہوئی، ہر آغا مشروب اسکرا چے آغا سکر پیدا کی بے ہوشی پیدا کی نا وہ حرامی. وہ نبی سے کم دے
دا حرام په دې وجه دی چې دا سکر پیدا کوي اثر کنه دا کدا اثر کوي به ورته نبیز نه وي کدا اثر کوي نه به ورته نبیز نه وي کوم خلکو چې عقلي اصول غلولي غني شراب خو نه دي شراب خو نه ټیک ده لیکن اصول لري موږ ته معلومه ده په نورو حدیثو کې چې کله یو ځای کې شپول وي د یو فصل نه غیر چا پیر او سړی هلته ګډې سره یې نو چل وکړي یو ګډه ور داخله شي وکړي ته چې نبیز استعماله نو په داسې وخت باندې چې شراب وسکي نو خدای چې انسان چې کوم دی د وسایلو نم ځان یو طرف ته کل شراب اسکرا فهو حرام دا کوم حدیث چې ما د سنن ابي داود ته ویل ته دې باره کې دلته کې ابن حجر لیکي دي چې وهذا الحديث اطبق علماء السلف على تضعيفه دا حدیث سنن ابي داود علماء اتفاقا بالاتفاق پر متفق دي چې دا حدیث ضعیف دی دا استدلال کې ما پیش کړی دی دیکھو اوس نشته مشکل باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه باب دې په دې بیان کې چې یو ښځه ده هغه وینځي خپل پلار نه وینه او دا هغه د مخ نه ویني زنانه ده لور ده آیا هغه د خپل پلار وجود ټچ کولی شي او کولی شي دې کې څه او دارنګه هر محرم به دا اوس قیاسي مسله ده یو کس محرم شو نو هغه چې تعالی ګوته درولې شي یو ګوره اعضاء مخصوصه لګوته ورولې هغه صرف د خپل خزن سره رشته ای بل چا سره نه نه لور سره یا نه انګور سره او ترور سره نه بل چا سره ایو عام وجود لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد سیده فاطمه تندې خپلوګه هغه هم د خپل والد محترم تندې خپلو لاس یې خپلو اوس امام بخاری رحم الله دلته کې چې کوم حدیث لګي دا غینه مقصد دغه دی چې سیدہ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل والد محترم نه په جنگ بدر کې وینا وینځي چې وینا وینځي نو ګوتې لګي او سره کنه لګي ساده حدیث دی لیکن استدلال دغه طریقه باندې دی باب دې په بیان دې مسله کې د خزي وینځل د خپل پلار نه وینا داغه د مخینه ابو العالی بویل امسحوا على رجلي فانها مريضه دغه دبل مثلا کوي یو سړی داغه ټټې دی نشي خپل خراب ده خپل ته وینځل شي کنه شي وینځل شي والله یا بالفرض په بیمار ده او تاسو یې وایي زما په خپل مال مسوګه کولې شو ابو العالی بویل چې مسو کې علی رجلی زما په خپل باندې فإنها مریضه دلته کوه تعلیقاً ذکر کړل امام بخاری دا ابو العالی قول چې کوم دی تعلیقاً ذکر کړل خو دې سند شته دی مصنف عبدالرزاق کې حدیث نمبر 638 چې موږ وګورو روایت 638 تو پدې کې امام عبدالرزاق دې لپاره اسناد لیکل 638 نه 628 عبد الرزاق عن معمر قال اخبرني عاصم ابن سليمان عبد الرزاق خپل معمر استاد نقل گئی اگر ما ته عاصم بن سليمان ویلو عاصم بن سليمان وی دخلنا على ابي العاليه الرياحي مونږه ابو العاليه الرياحي لرو وهو وجع اغا دردونو ورتا فوزعوه فخلق والله دسوه فلما بقيت احدى رجليه یو خپل چې پات شو نوی ویل امسحوا على هذه فانها مريضه نوی ویل زما په خپل مسو کې کدا بیمار وکانه بها حمرا او د خپل کې حمرا موږ د سرخی وایو سرخی ولې وا والحمره والورم دغه پرسو یعنی پرسه دی وا هغه لوندول خنو ته دا معلومه شو چې یو سړی د پردي سړي لا او د سوم کولی شي خو دا سره استجا کې فرق وایي کنه پایو د مونږ پویو چارندام ولا کولی شي کور ورته ده پاره
سړی چې بوډا شي نه هغه ته بیا د ښځې ضرورت دی پوه شو نه ځوان ته لګي ځوان تکړی دا لکه تا ته چې د نکاح فضایل باندې موږ ته یو تقریر وکړه اصل کې انسان چې کله ضعیف شي نو لور هغه کار نشي کولی خدمت کم چې خپله ښځه کوي خور هم نشي کولی ځکه چې د ښځې نه خو پرده ماتېږي د خاوند که نو دې وجې نه که اهل علم چې هغوی په آخر عمر کې هم که هغه کونډ شي هغه واده کوي فوري طور وجه هم دا کړه چې موږ بل چا ته محتاج نه شو لکه که ډېر ذلت وي بیا چې ښځه نه وي د سړي خپله نو لور به څه کوي یا خو ډېر لویه مسله ده او انګور به څه کوي غریبه کار سره خدمت کوي او دا خو نشي کولی نو دې باندې عرب عمل کوي زموږ خلک خو دویمه ښځې ته او درېیمه ښځې ته ډېر عجیبه نظر باندې ګوري دې ډېر عجیبه عجیبه ذهن ده دا وایم په دې چې څومره موږ تجربه کړې ده چې دویمه واده وکړي نو لومړی پرېږدي بس زموږ تجربه هم دا ده ما کتلي دي خلک زموږ دې کلي کې ګڼ مثالونه دا شته چې یو ښځه یو سړي واده کړی د واده سره یې سیمنټ ته بوتلی او رحم یې ته ګډ کړی دا یې سره انصاف وشو تر اخره پورې لا ولد یو د دوه کیسونه داسې شي دا زنانه خو د نارینو په خوی پوهې دي که دي بیا موږ ته په کوم نظر ګوري یو بل کس زه پېژنم چا کله دویم واده وکړو نو هغه لومبی پلار کره ولېږله ما ته یو تپوس وکړی اته کاله پس ما ته زه خو ما خو طلاقې کړل نه زه وله خوراک کاک لېږم نو ما ورته د هغې پلار کره دا نشته نو دا د پښتنو طریقه ده چې دوی په دې نه پوهېږي دوه ښځې څنګه ساتلی شي که په دغې پوهېدی نو شاید چې دا مسله نه وي خو دا پوهېږي نه خلک ځکه قرآن فتذروها کالمعلقه ویلی دی چې تاسو هغه یو توت ته توری مه خېجوئ پوه چې هغه مې هلته بانډه کړی نه ښځه کې نه پرېږدي حدثنا محمد دا څوک دی دا محمد د امام بخاری رحمه الله دا استاد دی چا نسبت نه بیان کړی من هو ابو علی الجیانی هغه هم دا وایي چې دا چا نسبت نه دی کړی خو دی وایي عندي ابن سلام دا محمد بن سلام دی دا ابو علی جیانی وایي ابن حجر وایي قلت وبذلك جزم ابو نعیم فی المستخرج حافظ ابو نعیم په خپل کتاب المستخرج کې دا جزم سره ویل دي چې دا محمد ابن سلام نه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سالم بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه احد نور خلق نو بأي شيء دوبيا جرح النبي صلى الله عليه وسلم په جنگ احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجروح کړی شو زخمی کړی شو د بأي شيء دوبيا دواء دوا هغه نه ماضی مجهول له دوبيا پس سي علاج کړی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زخم فقال ما بقي احد اعلم به مني مثال بن سعد فرمائی ساعدی رضی اللہ عنہ چې اسوک پاتې نشته په دې زمانه کې چې هغه ته زیات خبري زما په مقابله کې لکه زغم او زما مخ دا کار شو کان علی یجیء بترسه فيه ماء ترس تیرے سین ترس موږ چرته سوایو ډال علی رضی الله عنه واخ پر ډال کې اوبر وړي ډال یو پهلو هغه چې هغه طرف دی خو دا غاړه کې نه دا خو بیا ډونګي نه دې کې به اوبر وړي وفاطمه تو تغسل عن وجهه الدم او فاطمه وا داغه د مخنا داغي د مخنا وینه وینځله لور د پلار وینه به وینځله اصول لري چې کله تاسو زه زخمی شي نو فوراً هغه وبو کې ورګه
دیره پاره چې هغه یخ شي ټھنډک راشي چې دا وینا ودرېږي سختی پکې راشي یو طریقه ده ټوټکه ده کله بس سنت علاج دی اوس دا ورڅو کوي په دې وجه د متقدمین میاس کې دا یو سوال شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابیات څخه کوي دې موږ نبوي ته وایو ناغي وی چې نه کنه نبوي ته بیا بیا وحی پکاري نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پکاو معاشره کې پاتې کېدو الته ټوټکې موټکې وي کنه زموږ دې کونو کوم ټوټکې د شي لپاره دا خې دې لپاره دا خې دا چا خولي دا بشرانو کوي دا سینه په سینه را روانې راشه دا نسبتونه وکړه پیغمبر ته فاخذ حصير فاحرقه ته طبيبانو خدا طریقه دا زمونږ د کوټو کې دغه مې جاله مالایګه زخم نه باندې خشي کم زخم چې وینه نو لري ثوی دا راغلی کینی په پاسه فورن زخم وینه لري جاذب دی هغه چې ګرد مرد پکېړي لري کنه ټولې وړه هغه زمانہ کې هغه وصل غو فوخذ حصير پوزګه یو پوزه راواسته شو فاحرق هغه اوس ودول شو نه غیره پکې خدا فحشي به جرحه وداغي زخم پاره باندې ډکل شو په خانه طریقې علاج نه بس وزاره سپټیکی نه پړسي ونولې ګرم لگا ان ټکور شدا اوس دا و سپټیکی نه و بناخلی دک داغه وخت یو طریقه ده اوس امام بخاری رحم الله دا حدیث چې ذکر کړي سره پاره ذکر کړي اب آپ یہ خیال ده غسل المرأه اباح الدم عن وجهه یعنی یو لور د خپل پلار د مخنا وینه وینځل شي او چې کله لور وینځل شي د حرمت ته وجه هغه سره د خاون نکاح د پلار نکاح نه کیږي ګوجره والا کې اوبه رسول کړه دا خپل لور سره نکاح خپل جائز حقيقي لور سره نکاح کړه په پاکستان کې تاسو لیدا مسلمانان دي بس پاگلان خلق دي بے خبر دا حدیث امام بخاری لکھی نو ابن حجر اسقلانی رحم اللہ لکی فی هذا الحدیث مشروعیت التداوی دے حدیث کے دا ثابتی گی کہ علاج کول سنت تھی مشروعیت التداوی دارنگی و معالجت الجراح دا زخم علاجم پکارتا تو دا پکیم معلوم شوا چے و اتخاذ الترس فی الحرب پا جنگ کے دا وقت مناسب اسلحہ پکارتا کاغا توئی کاغا ڈالی ہو کدے وقت کلاشن کو بھی ہوگا ٹینکی ہوگا تاثر بل سے شے میگزین ساتھ یا سے ساتھ وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ دا عبارت دے خول لبارا رہے وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَا يَقْضُحُ فِي التَّوَكُّلِ کله چې د اسباب مونږه استعمالو دي ته به توکل منافی نه وایي ته توکل منافی نه نه ولې لصدوره من سید المتوکلین دا سید المتوکلین یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی هغه ټول متوکلین سردار و توکل دې ته نه وایي چې سره د اسباب نه استعمالي به ځبان کې راځي توکل دیتے ہوئی چې سړی د اسباب استعمال کی او دا غي نتیجه دی الله ته وسپاري تو دارنګي وفيه مباشره المرأه لابيها صاحب الفاظ کې مباشرت نشته کنه ما ته وختيات سے ما ولي خپل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد مباشرت څه ته وایي د وجود سره لګیدل یعنی مس د بشر ته وایي مباشرت عربی کې مباشرت دی ته وایي حدیث کرا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې چې کوم نه یاداغه وجود هغه مباشرت کو خپل ازواج مطهرات سره په حالت د حیض کې نو خلک دا غیر استدلال مباشرت ستو وایي مباشرت جماعت ہوئی
بیا یې ګور د قران خلاف کو دا څنګه عجیب حدیث دی. مباشرت معنی لاس لګول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهوديانو مخالفت کو. د يهوديانو خیال لاو چې کلا د یو خزه حیض راشي وګنده دا بالکل پلیت شي. ای وسر ناس ته پاس نه ګولا بلکې داغه دراس خوراک به نه کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مخالفت وکړي چې نه ان لاس خپل خزه له وړي شي تارنګي بوسو کنار ته کولې شي باغ حالت کې تاسو ممنوع نه ده. بلکہ حدیث کرا دی چې سید عائشہ ته سر آخا کو چې مال سر منگس کا نغه ویل زما جی حیض ده. نغه فرمایل حیضتو کې لیس فی یدکی ستا حیض تا بلاسو کې نه ده. یہ تو مباشرت ہوئی. اور اردو پختو کې مباشرت څه ہوئی دا لفظ دا څه ده مباشرتن نه پنه مخامخ. وفيه مباشرت المرأة له دا مطلب نه چې تاسو کنه حافظ ابن حجر دا وایي چې سړی خپل خیر سره هغه عملو کې کم چې خپل لور سره هغه عملو کې کم چې خیر سره دی. مباشرت دا مطلب نه دی. مطلب دا دی چې خزا خپل لور خپل پلار ټچ کولی شي او پلار خپل لور ټچ کولی. دا مباشرت معنی. وكذلك لغيره من ذوي محارمها. انور محارم چې ګندې لکه مور دارنګي ترور د پلار خور د مور خور انګور دا محارم دي دا ټچ کول شي. دارنګي و مداواتها لامراضهم او دې امراض علاج هم کول شي. خو د انګور په واره کې لګ د احتیاط ضرورت ده خاص کر زموږ د زمانه کې. ځکه ما ته موږ ته جګړه ډېر راځي تاسو ته نه راځي کنه. ما ته یو جګړه رااله نو ما یې چې جګړه وجه سره تا کور ته راغله نه هو دې شي باندې دا به باندې کړی جګړه شروع شو نو ما یې د جګړې ترکه ما ذات نه معلوم کړي فیصله څنګه کوم. پته دا لګی دا چې یو ځلې دا سړی زوی نو په کور کې نو خر ملاشه دی لور ته وی لګا انګور ته چې ما په خپل بچي زور ګنده په خراونه نه وای نه پلارې غني هغه چې زور شروع کړي نو د کار خراب شي. بیا ته کوشش کو چې دا لاس بره طرف ته راشي چې نه راته هغه انګور ته قاردل چې دا چلے ورته نه خو نه چې خلک خر سره نه کوي بس باقي جګړه شروع شي. نو باول هغه خاوند ته وایي مهرباني وکړه ته خپل پلان ته جدا شې. بیا ما به پراپګاندا وکړه چې دا جو استاد ګور خلک د پلان جدا کوي. و دراز خبرو جاته شم ګوره نو زه چې ډېر زیات تنګ لم یو واته کاله پس نو هغه ته کیسه وکړه چې ته بکواس کوي چې دا پلان نه جدا کینې مې استا پلان داسه به سات خدا کړو کنه په موږ سره خپل ویلې دي موږ ته حال معلومي داخل وو و ده خامخا کود کړی ما چې رسول وځه ټیک دی کنه. تو دې دور کې خران چې کوم دي الا ماشاءالله دا یې لګزان ډېر ته کول بګار دي. دا مطلب نه چې مونږه په هر پلار بدو باندې نو دا اگر کې و مغلطه کې یو ورځ نا وخت لړو دي پیرانو یو کله دې بده غر د پاسه کم ځای کې چې مونږه تنخوا من خاصه ته یاد ده هغه کې لاندې یو کله دې پیرانو ملکاندا حالت زمونږه مرګره ونه مرګري سره دماش کو بیا ته کې جماعت کی امام هغه امام ما چې باغ ته قتل نه سدا سه کې رندو کې هوند ښکارې دا په اوتر به قتل نه ته معنی که دا امام سم مجرم ما تخکر هغه دا غیر ده کنه هر څه بګي ما ته ته گزار کړې صحیح مې ولې د خپل پلار وځل مې اورل وسالم
ما ته پلار در پاسه ظالم مې څنګه وی هغه در خپل خدای د پاسه نیولو خپل خدای د پاسه نیولو نو مې بیا په کړی چې خدای مو چلو کنه یې ګناه نه وکړي چې جرم یې کو بیا سم جرم وکړو چې پلار ملګا خدای چې کوم دې پرې دا هاندې چې ستا خدای پلار وستانه ورو دا زما تجربه کې ډېر داسې پلاران ما ته معلوم دي چې هغه دا ګنده حرکت کوي نه هغه په لور کې او په انګور کې فرق کوي حالای چې انګور لوري انګور چې کوم دا د سخر لور ده او یو سړی چې خپل لور سره کم روابط ساتي هغه روابط د انګور سره هم پکارته خو توف په خلکو باندې چې دي نه انګور پیژني او نه لور پیژني حکم خدای ده خو دې حالاتو کې لږ احتیاط پکار دی باب السواک باب آسان دی مشکل نه دی باب د مسواک سواک مسواک سواک چې کوم دی آلې ته هم وایي دا مسواک چې کوم دی دې ته هم وایي او دارنګې مسواک کولو ته هم وایي او دا آله هم ده او دا فعل هم دی سواک چې کوم دی آله هم ده او دا فعل هم دی پدې کې سنت سری سنت پدې کې دای چې غاخونه دي څنګه څنګه پاکلی شي برانه کړه او جبه دې څنګه پاکلی شي نیغه نیغه جبه دې نیغه نیغه پاکلی شي نو پدې حدیث باندې ته پوهیږي پدې حدیث بتا لغه پوهیږي چې کاته جبه نیغه پاکه نو استاد خلینه او आवाज د او عروضی او چې دا راسي په مسواک وای بیا و د او आवाज نه راځي لکه زمونږ د جبه کې کوم مسامون دي نامخ کې طرف ته کولاوي دا غي خلو مخ کې طرف ته نه چې کله پای مونږ باندې مونږ مسواک تاسو نه غنې او یا پای باندې برش نه غنې او دا غي مسامون کولوش او بیا الته کې زمونږ کوم وړه حلق دیړو کې هغه سره چې علاقه څه شی ولګي نو چل کیږي صفائی کی پای باندې دا غي فعلا دا چې زمونږ حلق کې کم ګن پروت نه سره غروزي دا نظافت ده غاخونه چې کله موږ داسې پاکو نه پاکي خو ته پدې نه پوهېږم چې دا کومه ګوته مونږ موږ پدې باندې څه کېږي نه مسواک اهمیت په خپل ځای شته باب السواک وقال ابن عباس بت عند النبي صلی الله علیه وسلم فاستنا ماشپته رکړې وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناغه مسواک کړو ابرستو حدیث راځي مخکې متعدد الله حدیث ویل چې د خپل خاله میمونه کوم دا مسواک ذکر نو ادر مون ذکر رسول الله چې پاسه دا نړمنه اول هغه په خپل خپل کې مسواک وو مقت حدیث ابن نعمان بیان کړل هغه وی مقت حدیث بیان کړو حماد ابن زید هغه ته غیلان بن جریر تابو بردنا هغه د خپل پلان نقل گئی اتیت النبی صلی الله علیه وسلم فوجدته یستن بسواکن زرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک کو یقول او تدوار هم مخرج دی کنه الف او عین سے هم مخرج دی کوم نه ورودی حمزه د وسط حلق نروزی او عین د اقصای حلق نروزی او دا او هغه आवाज دی لکه مونږ وایو کې تو کخ دی کنه لکه حسین رضی الله عنه جماعت کے خلقوں سے بولے دا کجورے اور ڈیرے پرو تو زکات کجورے ماشومان نہ پوری گیلا لینے ہو کجورا خلے دگو رسول اللہ نے فرمایا کخ یا بنیا کہ تو مونگا جی کا محل بیت نو مونگا دا نخرو التے کے محدثین دا بحثم گئی چی یو سیز دا مشران دا پارا حرامی دا مغلو دا پارا محرامی کخ یا بنیا دا آواز دا گئی دارنگے دا او دا آواز دے دا گئی مرے چکم رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسواک و فیفی ہے اور مسواک داغی پخلے ہو اور سبے ویل کأنہو یتحوعو کویا کہ اگر ٹوخیگی او کی جو سرکاری نشتا چونکہ دا مسواک تعلق طہارت سر دے وضو سر تعلق دے
عمومی طور خلق او 10 کې ایک مسواک کوي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه مو چې د شپې په پاسه نو مې مسواک کو او کله چې موږ سره دوم مې مسواک کو. عربو سم کوي داس عرب چې کله ته ویني زموږ د خلک ورپورې خان دي کنه او اقامت کې چې د مسواک راو کې تاسو بیا سره اتري به مسواک ها راغ خپل خپل نو کته لا وګړي دغلي کم ریق چې بار راشي او بیا دن ملل شي هغه د انسان لپاره مفید دی. ریق په نه راغلی نه کم مواد چې زمونږه مړې تر ورسي او مونږ خلل نه وینځلې او هغه ریق باندې مونږه سو اخرو هغه ډېر بیمارو علاج کیږي. او زموږ خلکو خیال دی دا ګنده یې ګنده چې د چابت بیانې ډېر ګنده دی په من خپل باندې خوراک کوي وای پته نه پوي دې ته کوم ریق راشي او مونږ د بذل نمخ کې پای باندې باندې سنت علاج نشته ده چې دا چا په نار او خله نار دی مطلب علا ریقی دا مطلب چې خله نه وینځل او دیو کجوري خوري درې کجوري خوري فلانو کی دې خپل فائدې او دا ما خپل دکان دی بس په خپل دکان او زګبت نه غني دبل پای باندې غني. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکلا تشبیر را پاسید نو به کار وسو یشوس فاه بالسواک خپل خله مبارک به په مسواک باندې پاکول. دلته بحث کړه مولانا ګور رحمان صاحب ډېر بحث دی. هغه دا چې آیا برش قائم مقام جوړې دي د مسواک دا سوال هغه پورته کړ چې سړی برش وی بل فرض نو قائم مقام د مسواک جوړې دي شي کې نه جوړې دي. نو جواب دا غواړي چې جوړې دي شي. ولې اصل مقصد څه دی؟ د خپل صفائی. نو کله د خپل صفائی پدې کېږي او په مسواک کې څه فرق نه ور دي. نو ما ولیکلې دي خو ذهن کې مې خبره راغله چې مسواک خلک جیب کې ګرځول شي خو برش نشي ګرځول. یو فرق دا دی. قائم مقام دې دی له صفائی راځي سنت ادا کی لیکن فرق دا غره جزوی چې مسواک جیب کې ګرځول شي او برش نشي ګرځول. اځه مدا چې مسواک کرڅوک جوړول شي او برش لواغه معجون الاسنان مخلقه برش چې کوم دی دا خپل ټوت پیسټ نه بغیر کار نه کوي. نه کې ګرانواله دی او دا خو یو قدرتي ټکر او پای کې الله اسونه خپل اچولې. نو ټیک دا چې فائدہ کوي لیکن په سنت کې به هر حال خیر ده. زه اوس کې